به انتخابات کیږي مختلف خلک په تاسو ته اوس راځي او تاسو نه به ووټ غواړي څوک به د نوې پاکستان په نوم باندې تاسو نه ووټ غواړي څوک به د اسلام په نوم باندې تاسو نه ووټ غواړي څوک په یو جامه کې راځي څوک په بل جامه کې راځي خو مونږ به په دې باندې غور کوو چې مونږ چې دا ووټ استعمالو او د خپل نماینده انتخاب کوو چې دا د څه لپاره کوو په دې ووټ کې نه جنت شته او نه دوزخ شته دا صرف او صرف دې لپاره دی چې مونږ په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې خپل نماینده وټاکو چې هغه هلته کې زمونږ د حقوقو تحفظ هم وکړي مونږ لپاره قانون سازي هم وکړي او بیا ورسره زمونږ د علاقې چې کومه پسماندګي ده د هغې وکالت هلته کې وکړي او د هغه ځای نه وسایل چې دی هغه راوړي چې دلته کې زمونږ دا پسماندګي کمه شي نن په دغې حوالې سره که مونږ وګورو نو دلته مشران ناست دي چیرمین صاحب ناست دی نور مشران ناست دي هغوی د دې خبرې ګواه دي چې د 1988 نه مخکې په دې علاقې کې نه بجلي وه نه روډونه د شمېر یو څو سکولونه او نه هسپتالونه 1988 کې چې لومړنی ځل جناب آفتاب احمد خان شیرپا دلته نه کامیاب شو نو هغوی دلته کې د ترقۍ سفر شروع کو او هغه وخت سره دلته کې بجلی خورېدل شروع شو سړکونه جوړېدل شروع شو او یونین کونسل په یونین کونسل سکولونه جوړېدل شروع شو نن که تاسو وګورئ په دنیا کې چې څومره ترقي یافته قومونه دي د هغوی د ترقۍ راز چې دی هغه تعلیم دی نن چې مونږ مختلف کلو ته لاړ شو مختلف یونین کونسلو ته لاړ شو نو زه په دې ډېر زیات خوشحاله شمه چې هلته کې ما ته داسې ځوانان میلو شي چې څوک وایي چې زه ډاکټر یم څوک وایي چې ما انجینیرینګ کړی دی څوک راشي وایي چې ما ډیپلوما کړې ده څوک راشي چې ما وکالت کړی دی څوک راشي چې ما 14 ویلی دی څوک راشي چې ما 14 ویلی دی دا ټول که مونږ ګورو نو د دې خبرې بنیاد چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا هغه وخت کې کېښودو چې دلته کې د پرایمري او د میډل او د های سکولونه جوړ شو نو په دغې حوالې سره که زه دا ووایم چې دلته کې په دې علاقې کې لومړنی د ترقۍ سفر د بدلون سفر چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا د هغې بنیاد ایښی دی دا به غلطه خبره نه وي عزتمندو دغه شانتې دا ځای په ځای چې مونږ د بي ایچ یوز ګورو ځای په ځای مونږ د بجلي دا خورېدل ګورو دا ټول د هغوی کارنامې دي اوس انشاءالله زمونږ دا تمه ده چې تاسو په اعتماد وکړئ او تاسو بیا هغوی هلته کې ورسوئ نو انشاءالله دا سوی ګیس به هم چې دی دا به هم دې علاقې ته راځي او دا به هم دلته کې خورېږي به او د هغې فایده چې ده هغه خاص کر زمونږ میندو خویندو ته رسي به د هغوی ته به سهولت میلاویږي به دا ټول خبرې چې ځان ته مخامخ کېدو نو زما خیال فیصله مونږ لپاره ډېر اسانه ده بیا ځکه چې زما خیال ده که د مخالفینو نه هم تپوس وکړو چې بی د کار تمه چا نه کوئ
نو هغوی به هم درته دا ووایي چې یاره دغه کار ته چې د قومي وطن پارټۍ نه جناب آفتاب احمد خان چیرپونه مونږ کوو. نو عزتمندو ولې ده چې مونږ د هغه لاس مضبوط کړو چې هغه نور هم بهتر طریقې سره په مرکز کې مو په صوبې کې زمونږ د دې چې کوم ضرورتونه دي د هغې لپاره اواز اوچت کړي. زه دا تمه لرمه چې د دې ټول مشران ټول ځوانان چې دی هغوی به په 8 تاریخ باندې د ډیوې په حق کې خپل ووټ استعمالوي به او بیا خاص کر ځوانانو ته زه دا وایم چې هغه 1 لک نوکرو خو بل چا واده کړی وه خو هغې سر ته ونه رسوله. انشاءالله ملي رهبر به تاسو ته روزګار راکوي به او هغه به تاسو ته بلکل دلته کې به خلکو ته روزګار به ملاوي. جناب آفتاب احمد خان شیرپور زنده‌باد. جوان قیادت جناب سکندر خیر خان شیرپور زنده‌باد. کارکنان قومي وطن پارټي زنده‌باد. نو دې لپاره نن دا لږ ساعت راتګ به په ډېر څه منظوره وی. دا به داسې ګڼئ چې دا صرف دلته کې نه دا بلکې د ټولې علاقې لپاره مونږ په جرګه راغلي یو او زمونږ دا جرګه به تاسو منظوروئ او راپاسئ به دا کار به خپل کار به ګڼئ به او کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځئ خلک به په دې خبرې باندې پوهوئ چې د دې وخت دا ضرورت دی د دې خاورې دا ضرورت دی زمونږ د پسماندګي لرې کول لپاره دا ضرورت دی زمونږ د ځوانانو له روزګار ورکول لپاره دا ضرورت دی چې په 8 تاریخ باندې مونږ دا ووټ چې دی دا د ډیوې په حق کې استعمال کړو. زه یو ځل بیا د شینا خان او د هغوی د کورنۍ ډېر زیات مشکور یم د چیرمین صاحب خصوصا ډېر زیات مشکور یم او بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ له هم دا موقع راکړه چې دلته کې راشو او تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو او څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان چیرپو د قوم لپاره قرباني ورکړې وه که ضرورت راغې نو د وینې قرباني به ورکوو خو تاسو نه به رسته کېږو نه. ډېره